الته کوم بربریت کوم دهشتګردي کوم تخریب کاری سوې ده هغه یې راواستله جنوبي پښتونخوا ته رامنتقله کړه. نقلي جعلي دماکې دي، نقلي جعلي مقابلې دي، نقلي جعلي سیستم دی، نقلي جعلي نظام دی. پر دې قوم یې مسلط کوي، دا ټول وطن یې خرڅ کړی دی، هغو ته روپۍ اخیستې دي. نن زموږ ګرد کام ګرد کبیر د مصیبت سره مخامخ کوي، د بربریت سره مخامخ کوي، د دهشتګردۍ سره مخامخ کوي. که زموږ کام نن هم ځان واچوي په دې به سر خلاصوي وروره. که نن زموږ کام زموږ قبیل ځان واچوي بیا به تاریخ دی نه معافوي، بیا به دی په تاریخ کې خپل د سر تحفظ نشي پیدا کولی، بیا به په تاریخ کې دی د خپل عزت تحفظ نشي پیدا کولی، بیا به په تاریخ کې دی د خپلو بچیانو د سر تحفظ نشي پیدا کولی. په لو پیمانه باندې و خپل کام ته خواست کوو، و خپل قبیل ته خواست کوو چې موږ چې هر څو د دې سره وفاداري وکړو موږ نه پرېږدي. عزیزانو د لورلایي خلک چې کوم د دې سره پراته ولو دا هم د دې د نږدې خلک ولو نن یې ورته حالات ته ورسوله. ډېره مهرباني وکړئ، ډېر سوچ ووئ، ډېر فکر وکړئ، دا پیغام کور په کور ورسوئ. راسئ زموږ لوی اختیار احتجاج دی، زموږ لوی اختیار احتجاج دی. باید پښتون کام پر لو پیمانه باندې و احتجاج ته تیار شي. موږ به د خپل کام د خپل قبیل پیغام منظور پښتون ته رسوو. بیا چې منظور پښتون و موږ ته کوم پروګرام په لاس راکړي بیا به موږ راوړو د خپل کام د خپل قبیل د خپل وطن سره به شریکوو. موږ د خپل کام سره دا هیله لرو چې په لو پیمانه باندې د منظور پښتون حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي، پر لو پیمانه باندې درځي. و ټول پاکستان کې و پښتون ته خواست دی چې پر 14 تاریخه به ټانک ته په لوی تعداد باندې ځانونه رارسوئ. دا د یو امتحان وخت دی چې هر څه کېږي موږ به ټانک لره پر دونه لوی پیمانه باندې ځو چې په تاریخ کې تر ننه پورې دغسې جلسه، دغسې مظاهره، دغسې ماتم نه جوړ شوی. موږ د خپل شهید ډېر احترام لرو. زه نن و نقیب الله شهید ته په ډېرو لوړو شهیدانو کې ځای ورکوم. د پښتون کام چې څونه تاریخي شهیدان تیر شوي دي نقیب الله شهید په هغه تاریخي شهیدانو کې شمار دی. الله دې د شهادت قبول کړي، الله دې وموږ ته د خپل کام د خپل قبیل په صحیح معنا باندې د چوکیدارۍ توفیق راکړي. الله پاک دې وموږ ټول پښتون کام ته اتحاد، اتفاق، یو موټی د جوړېدلو قوت راکړي. موږ د ډېر لوی مصیبت سره مخامخ یو، د ډېر لوی مصیبت سره مخامخ یو. و خپل کام ته بار بار خواست کوو، زارۍ ورته کوو، ای پښتنو و خدای ته وګورئ، و قرآن ته وګورئ، پر دا وطن باندې دی بدره روانه ده. زما دې قسم په خدای که یو په صحیح معنا باندې موږ دلته ژوند وکړو سر خلاص کړي. د لمنې وروي ته وګورئ، دا وطن چې 1400 کاله وطن نړېږي نو به دا نور وطن څنګه په دې کې ژوند کوي. دلته زموږ ماشومان، زموږ ښځې نن د لورلایي ښځې د شپې پر میدانو ځغلي، حیوانان یې ځغلي، سپین سرې یې ځغلي، تور سرې یې ځغلي. دا ته د زړه د سوای خلک نه دي ناست. مهرباني وکړئ، ځان پوه کړئ، ځان پوه کړئ. که مې ځان پوه نه کوي تباه کېږي به، بربادېږي به. د دې تباهي او د دې بربادۍ څخه د بچاوېدلو زموږ یوه لار ده، هغه اتحاد دی، هغه اتفاق دی. موږ به اتحاد کوو، موږ به اتفاق کوو، موږ به د منظور پښتون په جلسه کې په لویه پیمانه باندې شرکت کوو. وسلام.